بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى على رب زد المال بشار موږ دا خبره شروع کړې و چې اسباب د علم درې دي، حواس دي او خبر صادق ته او عقل له. بیا به دا خبره اتر شو چې لکه تا وجه حصر چې کوم ته بیان کړی دا او بدري کې چې دغه دی راګیر کړی دي دغه قسمونه د علم د اسبابو، نو دا بدري کې راګیرول صحیح نه دي، اعتراض وغونه شو. بیا به کې پرون د حواس تفصیل وکړو چې حواس څه ته وایي، حواس سوري او د حواسونه کم حواس مراد دي، ظاهر دي که باطن دي که څه دي. اوس په دې سبق کې د علم په اسبابو کې وهم سبب چې هغه خبر صادق ده هغه بیان دی. دا اوله خبره په نننی سبق کې دا ده چې دا خبر تیرې خبر صادق، نو دا د خبر صفت ده او کنا دا د مخبر صفت ده. لکه راسی دا قو دا کې د چې دي کنه، نو دې سره خبر متصف کیږي او په دې سره په دې سره مخبر متصف کیږي، په دې سره خبر متصف کیږي په دې سره مخبر متصف کیږي. نیوی خبر صادق مخکې غوږ ویل دي چې الحكم المطابق للواقع، چې هغه حکم چې کوم مطابق وي د واقع سره. ما ته فکر دی کنه نه الته موږ دا خبره کړو یو د کلام نسبت وي، موږ نسبت ثبوتی او نسبت سلبي کنه چې د یو څه بل طرف ته نسبت شوی، نو کما چې موږ په خلی سره وایو دا نسبت کلامی ده سره، او یو د دې په حقیقت کې کم خبر ده هي د نسبت خارجي وي سورته وي. نو که نسبت کلامی د نسبت خارجي سره مطابق وو نو دې ته څه لګيږي صدق، او کنه و سره چې سورته وي کله ورته لګي دا خبر صادق ده، او کنه جدا سره خبر کاذب ده. لکه ما وې السماء فوقنا، اسمان زمونږ لپاسه ده، نو دا خبر دا نسبت کلامی ما وکړه کنه، نسبت کلامی د یو سیم بل سیستم نسبت وکړو مخاطب ته فائدې تامور کوي. دا کله نسبت خارجي مطابق وو، یعنی که په حقیقت کې موږ وکړل اسمان د موږ وکړل چې لپاسه وو، جدا خبر صادق ده که کاذب ده؟ صادق ده. او کما وې السماء تحتنا، نو دا ما نسبت کلامی د نسبت خارجي مطابق ده، نو دا څه شری خبر کاذب ده. نو په دې صورت کې دا خبر قسمونه دا صادق او کاذب د چا قسمونه شول دا خبر. او یاد سکیږي چې لکه دا اخبار د یو سیز نه پس سیز سره چې دا سیز متصف ته، نو آیا دا د دې سره متصف دی کنه دی؟ مطلب دا کنه چې دا کم خبرداري چې موږ ورکړل دا خبرداري چې موږ ورکړل په دې چې دا د واقع سره مطابق دی او کنه دی. دا خبرداري ورکون کې خبرداري یعنی مخبر د کلام دا د نسبت خارجي سره مطابق دی او کنه نه مطابق، نو په دې صورت کې دا د مخبر دا صادق او کاذب د مخبر صفات دي. یعنی یو خو نسبت کلامی د نسبت خارجي سره، او یو دا چې د نسبت کلامی نه چې دا خبر ورکړل دا خبر د واقع مطابق دی او کنه دا خبر ورغو کې دا خبر، نو په دې صورت کې دا صادق او کاذب بیا د مخبر صفات جوړیږي. اچھا ندی وجنا و چې ول خبر الصادق ټکره او که خبر صادق ټکره، نو کا الخبر الصادق شي نو بیا ودا موصوف صفت شي او معنا پیدا شي چې دا سه خبر چې هغه رښتو لري، دا سه خبر چا سره او کچر دا په مضاف الیه ماشي، نو خبر الصادق به بیا سبي، نو خبر بیا معنی د رښتونی سړی خبر، د رښتونی سړی خبر، د رښتونی سړی هغه په شو باندې معنی اوس وګورئ دې ته پورې بیا وځم. والخبر الصادق خبر صادق اي المطابق للواقع، یعنی مطابق للواقع. خبر صادق اصل کې دې سره والخبر الصادق على نوعين احدهما الخبر المتواتر، وایي دې سره اصل کې المطابق للواقع فان الخبر كلام يكون لنسبته خارج، و خبر دا یو داسې کلام دی چې د دې لپاره نسبت خارجي وي، د دې لپاره به خارج کې نسبت وي. تطابقه تلك النسبه کچت مطابق وي دغه نسبت فيكون صادقا، نو دا به صادق وي. او لا تطابقه یا بدانه مطابق د دې سره د نسبت کلامی په مطابق نه وي د نسبت خارجي سره فيكون كاذبا، نو بیا با کاذب الګه پوښو به معنی. فالصدق والكذب على هذا من اوصاف الخبر، والصدق او كذب په دې تفصیل سره دا خبر اقسام شول، دا څه اقسام شولو
دا خبر اقسام شول نو خبر صادق او خبر الخبر الصادق او الخبر الكاذب وقد يقالان او کله کله ویلېږي چې دا صدق او کذب څه دی وای بمعنى الاخبار عن الشيء على ما هو به او لا على ما هو به چې خبر ورکول دی وسیسنا یعنی د نسبت تامنه خبر ورکول د نسبت تامنه خبر ورکول چې دا خبر د واقع مطابق دی او کنه دی ایل اعلام یعنی خبر ورکول بنسبت تامه بنسبه تامه سره تطابق الواقع او لا متطابقه چې دا د واقع سره مطابق دی او کنه دی فیکونان من صفه المخبر نو دا بشي د صفات د مخبر دا بس د چا صفات شي فمن ها هنا يقع في بعض الكتب د دې وجنه په بعض کتابونو کې یعنی عقائد النسفی په بعض کتابونو کې دا ټکی لیکل دی الخبر الصادق بالوصف په وصف سره معنی به څه شي الخبر الصادق دا څه خبر چې هغه رښتینی دی دا څه خبر چې هغه سره او دا څه خبر چې هغه دروغجن نه دی په خبره کاذب وي وفي بعضها او په بعض کتابونو د شرع العقائد کې با عقائد النسفیه کې لیکل دی خبر الصادق بالاضافه په اضافت سره الګه پوه شوې بلی باندې نو ګوره یو خبره مونږ دا وکړه چې خبر صادق ده او کا الخبر الصادق ده یعنی دا صادق او کاذب دا خبر او صفات دي او کذا دا مخبر دي پوه شوې بلی باندې دا وشو دویم وای علی نوعین خبر صادق علی نوعین خبر صادق په دوه قسمه ده یو احدهما الخبر المتواتر او به رسول لیکل الخبر الرسول چې یو خبر رسول له او یو خبر متواتر ده خبر متواتر څه ته وای او دې ته لول دا خبره کړی دا چې دې متواتر ولي وای دې د متواتر ولي وای نو ما ته وګورئ تاسو متواتر دا ماخوذ ده د ویتر نه او ویتر ویلې کې پر لپسې راتلل بیا دا تتابع یعنی پیدر پیپر ورڅ پر لپسې والی په معنی کې دا استعمال شوی دی نه تواتر معنی دا پر لپسې راتلل یعنی یو خبر په یو زمانه کې نقلی بیا په بل کې نو بدی کې دا پر لپسې والی نو دا خبر ته خبر متواتر وای دا خبر متواتر تعریف سره نو هغه اوس کوي لول د تسمیه وای احدهما الخبر المتواتر سمي بذلك دی ودا د خبر متواتر و د تسمیه بیان ته د متواتر ولي وای نو دا خبره وګدا ته ځان کوي چې متواتر چې نه دا د ویتر نه مشتق دی چې دا غي لوګوي معنی دا دیو نه رستو بل لاتل بیا دا تتابع په معنی کې استعمال شوی دی د تعقب په معنی کې او درې معنی دا یو بل وسروس پراتل نو وی معنی دا شو چې یو کار یو په یو وخت کې شي بلکې لګاتار همیشه شوی بار شوی بار وخت شوی دغه خبر متواتر وي لما انه زکه چې دا خبر متواتر لا يقع دفعه نواقع په یو ظلمانه بل على التعاقب والتوالي بلکې دا وی په تعاقب یعنی پر لپسې والا توالي په یو بل لپسې تتابع همیشه وهو وذدي دنا دا خبر متواتر تعریف کوي الخبر الثابت على السنه قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب و یو خبر د سی وی کنه چې هغه د قوم په جواب باندې د خلکو په جواب باندې د سی جاری شوی چې د ټولو په دروغه باندې راجمه کېدل ګران وي دې دا خبر متواتر وای خبر متواتر څه ته وای چې یو خبره د خلکو په جبو باندې داسې مشهوره شوی چې دا غو په دروغه باندې راجمه کېدل سوي ګران لکه یو خبره ده لکه ته د مکه مکرمه موجوده ده نو مکه مکرمه په دې کې به زمونږ کوس ډیر څه کسان دي چې مکه مکرمه نه لري خدا خبره چیرې مکه مکرمه موجوده ده دا د دون خلکو نه نقل نه چې د دو په دروغه باندې راځي مګر ګران دي مطلب دا خبره چې مکه مکرمه ثابت ده دا د امریکای سره هم وي دا د هندستان سره هم وي او دا د هندستان سره هم وي او دا د انګلستان سره هم وي او دا د افغانستان سره هم وي دا د پاکستان سره هم وي او دومره ډیر کسان وي ماشومان چې ته چلګه امریکا په دنیا کې نشته نه نو خلک بتا ته چې ته غولې ونه وستانه څوک تاسو دا و چې چلګه د امریکا نشته نه اته چې را دا خو لیونه دی ولې تورته چې ولې تام لیکل لله او جنا ما خو لیکل پلار دی لله وینه نه مدلله واستاغ نکام لیکل لله نه نو تسنګ چې امریکا شته وای دا خبره دومره ډیر خلک وای کنه چې امریکا موجوده ده یو ټولو په دروغه باندې راځم کېدل ګران دي واښوي وهو او دا خبر متواتر تعریف سره الخبر الثابت هغه خبر چې ثابت وي علی السنه قوم د جبد داسې قوم باندې
لا يتصور تواطؤهم على الكذب چې نه متصور کیږي چې نه متصور د دو راجمه کېدل تواتم د دو راجمه کېدل اي لا يجوز العقل توافقهم چې عقل جایز نه کړي د دو دای راوځي کېدل على الكذب پس باندې په دروغ باندې وز دا سونه خلق دي نو بدی کې د دې سره معین عادت شر نه دی خو باز کسانو بګیدا ویلي دي چې د دې لپاره څلور کسان بهر زمانه کې پکار دي ځکه چې د زینا لپاره الله تعالی څلور کسان چې د غواهان مقرر کړی دي بعض وی چې دینه 12 کسان مراد دي دغه الله تعالی په قرآن مجید کې وبعثنا منهم 12 نقيبا بعض وی د دینه شل کسان مراد دي دغه الله تعالی په قرآن مجید کې يكم منكم 20 صابرون يغلبون 200 او بعض و چې دې 40 کسان مراد دي دغه چې حضور صلی الله علیه وسلم چې کله حضرت عمر اسلام راړو سل وختم کسو ده نو الله تعالی باندې آیت الله تعالی د آیت نازل کو یا ایها النبی حسبک الله ومن تبعك من المؤمنین شابه کې دا وی دي چې 70 کسان ته مراد دي واختار موسی قومه 70 رجلا نوریګه او یا کسان دي هم وایي چې د خبره پوری کار دی نو بعضی خبر دي چې هغه څلور کسان وو چې ته چیرې دا صحیح دی او بعض دې چې لکه هغه ډیر کسان نه ویني نو لکه هغه نه کیږي نو دا باندې مختلفي باندې ومصداق دې سره وقول علم من غیر شبهات چې واقع کېدل د علم چې انسان نه پوهه نه حاصل شي بغیر د شبهه نه په دې سره احتراز راغی د ځن نه ځکه پای کې د علم اطلاق پای باندې پسند او یقین پاڼو باندې کیږي او پای کې شبهه وي وهو لکه پوه شو به باندې وهو موجب للعلم الضروري وذرین داوی کنه چې خبر متواتر سره ثابتېږي نو وای په خبره متواتر سره علم ضروري حاصلېږي علم ضروري ما ته وګورئ تاسو علم ضروري دي ته وای چې هغه علم ضروري دی وای چې هغه کې نظر فکر ته ضرورت نه وي چې نظر فکر ته به ضرورت نه وي بیا د دې مثال ذکر کړی وهو بضرورت او دا بضروري موجب درې للعلم ضروري علم ضروري درې موجود دی دا علم ضروري نه پیژنم ما علم ضروري څه ته وایي چې بغیر د نظر فکر حاصل وي لکه ته ولک اسمان لپاسه ولې لپاسه هغه متأخرینو لپاسه دی نه دې ته علم ضروري وایي واسطه الګ عالم حادث ته نو عالم ولې حادث ته دا العالم متغیر كل متغیر حادث فلا ندیت وس علم علم نظری و علم ضروری ورته نه وای نو علم ضروری څه ته وای چې بای کې نظر فکر ته ضرورت کله علم لکه علم بالملوک الخالیه فی الازمنه الماضیه چې په دې رشوی زمانه کې بادشاہان چې دا تیر شوی دي نو په دې خبره باندې لکه په دې خبره تاسو یقین نه کنه چې لکه فرعون د یو بادشاہ او بخت نصر یو بادشاہ سليمان علیه السلام یو بادشاہ دا خبره موږ منو کنه ولې ته د فرعون په زمانه کې ته وی هغه پلار دې په زمانه کې وو نیکري په دې زمانه کې وو چې نو ته څنګه منې نو دا بس چې دا خلک ټول وای نو هغه په نو دا خبره متوات مثال والبلدان النائيه او هغه لری دیګونه لکه ته امریکا موجود ده روس موجود ده نو بیا دا خبر ورته کوه چې لکه پلار د امریکا ته لکه مور د امریکا ته الله کنیا دي دل او کني کړی دل ته نه ده نو ته چا وی چې امریکا موجوده ده نه بس دا ټول خلک وای نو چې ټول خلک وای چې دا څه وی لګي خبره متواتر وای چې دا بلدان نه دا ته بچا معنی عطف کې نو په دې کې دا احتمال لري يحتمل العطف على الملوك چې دا په ملوک باندې عطف کما وعلى الازمنه او په ازمنه باندې عطف کما هو الاول اقرب وان كان ابعد واذا اول نه دا ملوک باندې دا عطف کول دا ډیر زیات نږدې ال الفهم دی اگر چې د لفظونو په اعتبار سره لري ولی وای کذا د سوما کله علم بالملوك الخاليه في الازمنه الماضيه والبلدان النائيه نو دا مطلب چې دا خبره متواتر یو مثال دی سم مثال دی چې د علم په تیر شوی بادشاہانو باندې چې په تیر شوی زمانه کې په لری خارونو کې تیر شوی دي یو مثال چې بادشاہان چې په لری ځګونو کې او په تیر شوی زمانه کې دي او کله چې موږ وایو چې کله علم لکه علم شو په تیر شوی زمانه کې په بادشاہانو باندې یو مثال او دویم مثال لری خارونه دا دویم مثال شو نو دی وی ول اول اقرب وان كان ابعد په دې باندې پوه شوي و دا اول دا فهم په اعتبار درې نه اگر چې دا لفظونو په اعتبار سره لري دي فهاونا امرانه وذل لګي دوه امرونه دي یو دا خبره ده کنه احدهما ان المتواتر موجب للعلم
للعلم وذلك بضروره چې د متواتر په طریقه سره موږ ته علم حاصلېږي او علم موږ ته هم کوم علم حاصلېږي علم ضروري حاصلېږي فإنا نجد من انفسنا زګه موږ مو په خپل ځان کې العلم بوجود مکه او بغداد لکه علم په وجود د مکه باندې او علم په بغداد باندې لکه پوه شو دې باندې وانه ليس الا بالاخبار دا نه مگر په خبر ورکول سره ده لکه پوه شوي مکه مکرمه مو موجوده ده کنه نیو د دین دا خبره ثابت شو چې د متواتر په طریقه سره علم حاصلېږي او کوم علم حاصلېږي دویم والثاني ان العلم الحاصل به ضروري دویم دا خبره ده چې علم کوم چې حاصلېږي په دې ځان ضروري ده وذلك لانه يحصل بالمستدل وغيره ځکه دا حاصلېږي مستدل ده او غیر ده مستدل څه معنی ده دلیل نیونکه سره حتى الصبيان الذين تردی پور چې هغه ماشومان لا اهتداء لهم الى العلم چې هغه د سره الله نه معلومه ده علم به طریق الاکتساب په طریق الاکتساب سره او ترتیب المقدمات ای وای ماشومان چې مقدمات په ترتیب باندې نه پويږي او په دې باندې علم باندې نه پويږي هغه هم دا وایي چې هغه مکه مکرمه موجوده ده دعا کوي واړه ماشومان کنه چې بابا زمونږ پلار ته خدای پاک اجل بوزي زمونږ پلار ته خدای عمره لبوزي او هغه نه عمره نه حج لري ماشومان دي وایي به باندې وای دا نو ګورځ دوه خبرې شوې چې یو د متواتر دا موجب د علم دی او دویم دا موجب د علم ضروری دی تاسو نه شوي پوه کنه اوس په دې باندې اعتراض دی اعتراض دا دی په دې باندې چې هلکه ته وې چې په دې سره علم حاصلېږي او علم ضروری په حاصلېږي نو په دې خبره متواتر سره یو دوه سيزونه دي چې برته وکما چې دا نسوارا چې وای کنه چې عیسی علیه السلام دا قتل شوی نه دا کوم په خبره متواتر سره ثابت دا تواتر درې ممنوع دي او یا دغه شان دي يهوديان وای کنه چې پیغمبر د حضرت ابراهيم او موسی علیه السلام دا ویل دي چې تمسکوه بالسبت ما دامت السماوات والارض تاسو پر هفته په ورځ باندې منګولي ولګوي یعنی دا جو خونی سي سو پر چې اسمانونه ازمکه قائم دي نو دین دا معلومیږي چې دا دین موسوي د موسی علیه السلام دین د قیامت پورې دی دا معلومیږي چې د موسی علیه السلام دین د څه پورې دی دوه خبرې یو نصارا وای چې موږ عیسی علیه السلام څه کړی قتل کړی یو دا خبره ایو دا چې موسی علیه السلام د دین تابعیدی دی همیشه لپاره دی نو د دې دوه خبرو نو موږ وایو چې د دې دوه خبرو تواتر ممنوع دی ځکه د تواتر لپاره شرایط دي یو دا چې لکه روات دا په هر زمانه کې کثیر وي په هر زمانه کې به سوي او د عیسی علیه السلام په قتل باندې د نصاراو دا خبره دا په اوله کې هم ډیره و اوس هم ډیره ده خو په اوله کې دا رسول یا رشبو قسم نه نقل نو په اوله کې دا تواتر تند رسیدلی پوه شوي او د حضرت موسی علیه السلام دا خبره چېرې دا تابعیدن ثابت دی دا دین تابعیدن ثابت دی نو دا هم نه دی ځکه په اوله کې اگر چې کسان ډیرو اوس هم ډیر دي خو په منځ کې بوختنه سره هغه ټول قتل کړو د یهودیان دیو نه هغه دومره کم شو چې حد تواتر ته نه رسیدلی دویم دا دی چې د دې خبره د موسی علیه السلام په زمانه کې د سن وجود ونه دا ورسو دا خبره بیا دغه شوې ده راوندی متکلم راوندی یو دی په دې شی کې لیکلي ناغه دا خبره دې نه دا کړی دا اختراع ده دغه طرفه بل جواب دا دی چې دا خبره متواتر چې دا مفید د یقین وي د دې لپاره دا خبره ضروري ده چې دې خلاف به نص قطعي باندې موجود د دې خلاف به نص قطعي نه موجود او د عیسی علیه السلام په قتل په باره کې نص قطعي موجود دی چې وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم او بل رفعه الله الیه واښوي او د عیسی د موسی علیه السلام د دین چې همیشه نو دې باره کې نص مختلف موجود دی ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه الى قياد بشي واما خبر النصارى بقتل عيسى عليه السلام اج خبر د نصارى په قتل عيسى عليه السلام واليهود او يهوديانو دا خبر بتابید دین موسی په تابید چې د موسی عليه السلام د دین سره همیشه ده فتواتره ممنوع تواتر د دې سره ممنوع ده د سره وجینا ځکه چې د خبر متواتر د بار شرط ده چې روات به کثیری او د عیسی علیه السلام د قتل چې په لوله کې مشهور شنو په لوله کې دا کسان څو لګو او د موسی علیه السلام د خبرې کې په مېز کې خلک لګو دریم دا چې موسی علیه السلام دا خبره نه کړې روسو دا خبره اختراع شوې ده او دریم چې مخالفه موجود ده نسخه موجود ده پوره ده یاد بشي ورواړوي